بسم الله الرحمن الرحیم. د انلاین زده کړو په بهیر کې نن مونږ د نیورو سرجري مضمون موضوع په باره کې تاسو ته ویډیو جوړه کړې ده. خدای دې وکړي چې دا ستاسو د زده کړې وړ وګرځي، تاسو ته یو څه لاسته راوړنه ولرئ. نو نیورو سرجري چې دی دا په دې کې مونږ مختلف هغه مواردو باندې به خبرې کوو انشاءالله او پاتالوژیانې به تشریح کوو. په لومړي سر کې مخکې دی نه چې نیورو سرجري مضمون تشریح کړو، نو مخکې دی نه موږ د سکل او د هغې مربوط اعضاو په شارټ اناټومي باندې خبرې کوو چې په لومړي سر کې موږ هغه حیاتي ارګانونه چې هغه جوړ شوي دي او حیاتي ارزښت لري، الله تعالی هغه په داسې یو قوي ارزښت باندې جوړ کړي دي چې مثلا لکه ماغزه شو چې هغه د کهف یا د سر د کوپړۍ په داخل کې پراته دي او په کلک او سخت شکل باندې د هغې نه ساتنه کیږي. همدارنګه نور حیاتي اعضا چې وګورئ لکه زړه شو، سږي شو، همدارنګه د ملا تیر وګورئ، نو دا هغه حیاتي اعضا دي چې هغه په سختو محافظتي شرایطو کې دا ساتل کیږي. نو یو د هغې نه سکل دی یا د سر کوپړۍ ده چې د دې په داخل کې مغز دی او د انسان لپاره حیاتي ارزښت لري. نو دا الله تعالی چې دی دا د سر په کوپړۍ کې ساتلی مغز او یو ښایسته جوړښت یې ورته ورکړی دی. که د بیرون نه راشو چې سکل ته وګورو، نو په سکل کې دا یو د ساختمان دی، د هډوکین ساختمان دی د سر کوپړۍ چې د هډوکو نه جوړه ده او کلک ساختمان دی. نو د دې په داخل کې چې دی مغز پراته دي. خو مخکې دی نه چې دا هډوکي تشریح کوو، د هډوکو د تشریح کولو نه مخکې موږ د دې سکل په سر باندې چې کوم نور ساختمانونه دي د هغې نه لنډه شکل باندې یادونه کوو چې لومړي سر کې ویښتان راځي. ویښتان الله تعالی دا د انسان د ښایست لپاره هم پیدا کړي دي او محافظتي رول هم لري د انسان په ژوند کې. د هغې که په ترتیب باندې لاړ شو نو پوستکی دی د سر، بیا د هغې پسې منظم نسج دی، بیا اپونیورس دی او لوز کنیکټیو ټیشو دی او پوریوسټیوم دی چې دا د سر د بیرون طرف نه تر هډوکي پورې سر پوښلی دی. نو په دې د سکن په داخل کې موږ ګورو چې سکن چې دی د سر دا پوستکی چې دی دا خوځېدونکی دی، یعنی نسبتاً که چېرته ورته فکر وکړي خوځېږي. او په دې کې په سکن کې چې دی موږ مختلف ساختمانونه لرو لکه هیر فولیکل شو، هیر فولیکل دا په سکن کې وجود لري او ډېر اندازه باندې پکې وجود لري. همدارنګه سیبشیس ګلینډ، سیبشیس ګلینډ چې دا د غوړو غدوات دي او دا په سکن کې موقعیت لري چې اکثره وخت کې وګورئ په دغه د سیبشیس ګلینډ چې دا په سکل کې د سر په پوستکي کې د سیستونو سبب ګرځي، د لایپوما سبب ګرځي، لایپوماګانې او سیستونه رامنځته کوي. دا په سکن کې قرار لري. د سکن نه لاندې د منظم نسج یوه برخه ده چې په دې کې دا ډیره وسکولر ده، یعنی د وریدونو او د وینې د رګونو نه غني ده. غني برخه ده چې د نیوټریشن او وظیفه په غاړه لري. همدارنګه د دې نه وروسته د کنیکټیو ټیشو نه یو بله طبقه وروسته قرار لري چې هغې ته اپونیورس ویل کیږي چې دا یو شیټ دی د ټینډون په شان، د غدروب په شان یو شیټ دی چې دا پرانټل او اکسیپیټل عضله دا سره وصل کوي او د کنیکټیو فایبرس ټیشو سره ارتباط لري. دا یې بله طبقه ده. د دې پسې یو بله نرمه طبقه هغه د لوز کنیکټیو ټیشو وجود لري او د هغې نه وروسته پیریوسټیوم قرار لري. دا هغه برخې دي چې د سکل بون نه پورته قرار لري او هډوکی یې احاطه کړی دی.
د دې نه وروسته موږ راځو دغه د سکل چې کوم اناټومي ده دا د هډوکو نه جوړه ده او د سکل اسکلیټ یې جوړ کړی دی چې په دې کې مختلف هډوکي راجمع شوي دي، تقریبا 28 هډوکي په دې سکل کې راجمع شوي دي او د سر کوپړۍ جوړه کړې ده چې په دې دغه 28 هډوکي موږ په دوو برخو باندې ویشو په عمومي شکل سره، چې یو د دې جملې څخه هغه براین باکس دی یا کلوار یې چې ورته ویل کېږي، کوم چې براین یې دننه یې احاطه کړی دی. په دې کې تقریبا 14 هډوکي دي چې 6 هډوکي د دې په غوږونو کې قرار لري، 6 جوړې هغه په غوږونو کې قرار لري او نور چې دی هغه په د سر کوپړۍ جوړه کړې ده چې دا د تاک او د جفت په شکل باندې وجود لري. هغه چې جفت هډوکي دي په جفت هډوکي کې ټمپورل بون دی، پریټل بون دی، همدارنګه د تاک هډوکو په جملې کې سپینایډ بون دی، ایتیمیوډ بون دی او فرانټل بون دی، اکسیپیټل بون دی. همدارنګه په غوږ کې دا درې هډوکي چې انکس دی، سټیپس دی او میلس، دا هډوکي په غوږ کې داخل کې قرار لري. د مخ هډوکي چې دي یا فشل بونز چې دي دا یو بله برخه د سکل ده چې په دې کې 2 هډوکي چې دي هغه د تاک په شکل دي چې یو منډیبل او بل اومر. دا هغه هډوکي دي چې دا د تاک په شکل باندې وجود لري او نور هډوکي چې دي هغه په جوړی شکل باندې دي چې مګزیلا ده، پای کې نزل بون دی، زیګماټیک بون دی، انفیریر نزل کونکا دا، پلاتین دی او لکریمل بون دی چې دا په مخ کې قرار لري او د مختلفو ساختمانونو په واسطه باندې دا سره وصل شوي دي. لومړی راځو د سکل هډوکو ته چې پاس کوپړۍ جوړه کړې ده. په دې کې موږ ویل چې 2 جفت هډوکي دي او نور تاک هډوکي دي. جفت هډوکي کې وګورو موږ یو دغه هډوکی دی چې دا پریټل بون دی ته ویل کېږي، یو دې طرف کې موقعیت لري او بل په دې طرف کې موقعیت لري. دا دواړه هډوکي چې دي د یو سوچر په واسطه باندې یو چې غیر متحرک سوچر دی د دې په واسطه باندې سره یو ځای شوي دي او حرکت نه لري. بل جفت هډوکی که موږ وګورو دغه ټمپورل بون دی، دغه ټمپورل هډوکی دی او د پریټل هډوکو سره یو سوچر جوړی او نښتي دي سره. دا یو په دې اړخ کې وجود لري او بل په د سر په دې بل طرف کې وجود لري، یعنی په ښي او چپ کې دا وجود لري او ډیر نازکه هډوکی دی چې اکثره وخت کې د تروما سره مخامخ کیږي او ځینې تروماګانې دي چې هغه په د بعضې ضربو د وجې نه چې وروسته به بیا انشاءالله موږ پاتالوژي کې لولو د هغې کې رامنځته کیږي او انسان حتی د انسان په مرګ باندې تمامیږي. بل د تاکو هډوکو د جملې څخه یو د اکسیپیټل هډوکی دی چې دا په د سر په خلفي برخه کې موقعیت لري او د پاس پریټل هډوکو سره او د ټمپورل هډوکو سره یو مفصل جوړی چې وروسته په دې مفاصلو باندې بعضې باندې خبرې کوو. دغه هډوکی چې تاسو ګورئ دغه دا فرانټل هډوکی دی چې یو دانه دی او د سر قدامي برخه یې جوړه کړې ده چې نسبتا وتلې برخه ده او د یو سوچر په واسطه چې فرانټل سوچر ورته ویل کېږي په دې په واسطه باندې سره بیلیږي او د کورونل سوچر په واسطه باندې چې دغه کورونل سوچر دی داسې تاسو ته ښکاریږي د دې کورونل سوچر په واسطه دا د پریټل بون سره وصل شوی دی. همدارنګه بل لاین د دې فرانټل هډوکي چې دی هغه د مخ د هډوکو سره یا فشیل بون سره دی چې دغه اوربیټ دغه جوړی د پاس فلوري جوړی پورتنی چت ورته جوړی. همدارنګه دلته که وګورئ د زیګماتیک بون سره دلته ټچ دی او همدارنګه د ټمپورل بون سره ټچ شوی دی. دا هغه هډوکي چې د نور هډوکي چې هغه په داخل کې قرار لري نه ښکاریږي. یو دغه هډوکی دی چې دې ته سپینایډ بون ویل کېږي، دلته په دې داخل کې وجود لري او د ټمپورل بون سره وصل دی او یو ایتیمیوډل بون دی چې هغه دننه موقعیت لري. راځو د مخ هډوکو ته. مخ هډوکي د موږ ویل چې دا د تاک او د جفت په شکل باندې قرار لري چې د تاک هډوکو د جملې نه موږ یو منډیبل وښوده چې دا یو متحرک هډوکی دی او د مګزیلا سره دا چیره جوړی رابطه جوړی او مفصل جوړی دلته. نو دا یو تاک هډوکی دی او همدارنګه یو بل هډوکی چې اومر ورته وایي. اومر دغه هډوکی چې لاندې موقعیت لري په
فشل بون د پوزې په کویټي کې لاندې نو دا او دا چې دي دا تاک هډوکي دي. نورې چې دي ټول د جوړه هډوکو په شکل باندې موقعیت لري. مثلا نزل بون موږ یادونه وکړه. نزل بون دا که په منځ باندې داسې دوه برخې کو، د یو طرف ته نزل بون شو، د بل طرف ته نزل بون شو. همدارنګه مګزیلا وګورئ، مګزیلا دا یو طرف ته مګزیلا شو د دې ځینه او دا بل طرف ته مګزیلا شوله. همدارنګه دا زیګماتیک هډوکی دی چې داسې دا برخه جوړه کړې ده. اوربیټ دغه کومه کویټي چې منځته راغلې ده چې د نزل بون، فرانټل بون او زیګماتیک بون په منځ کې قرار لري، دغه یو کویټي ده چې دې ته اوربیټل کویټي ویل کیږي او د سترګې ګاټې په دې کې موقعیت لري، حیاتي ارزښت لري. نو د سر هډوکو چې دی یو داخلي ساختمان جوړ کړی دی چې هغې ته کرانیل کویټي ویل کیږي. دا د سر داخلي جوف دی چې مختلف سوري په دې کې موقعیت لري او هغه خپل وظایف اجرا کوي. دغه چې وګورئ دا زیګ غوندې ساختمان دی او د ریجلز لري چې دا بیا موږ په وروسته ټي بی آی کې یا هیډ انجري کې دا به موږ مطالعه کوو، ګورو به چې ویاوه چې څنګه برین د دې سر په داخل کې کله چې یو کس ترافیکي حادثه کوي یا د پاس ځای نه غورځېږي یا موټرې وهي نو دا مغزه د دې سر په داخل کې خوځېږي او د دې تیرو څوکو سره لګېږي او د کنکشن او همدارنګه د کنټیوژن سبب ګرځېږي. د سر د کوپړۍ په داخل کې وګورئ مختلف ساختماني دغه پیچیټري فوسا د دلته موقعیت لري. همدارنګه دغه کریبریفورم پلیټ دی چې په دې کې بیا ولفکټري نرو چې وروسته موږ بیا دا ویاوه چې د محیطي اعصابو په افاتو کې دا ولفکټري نرو د دې ځینه تیریږي، دلته ټچ کیږي دې سره او کله کله د دې ساحې فرکچر چې واقع شي مثلا په فشل بون کې یا په بیسکل فرکچرونو کې کله دا ځای تخریبیږي نو بیا ولفکټري نرو خرابیږي. همدارنګه مختلف سوري نور موقعیت لري، دغه لکه اپټیک کویټي ده یا اپټیک فورامین دی چې د دې نه بیا اپټیک نرو وځي او سترګې ته داخلیږي. همدارنګه فورامین رټونډوم، فورامین سپینوزم، لسیرم او همدارنګه فورامین مګنوم په دې د سر په کوپړۍ په داخل کې موقعیت لري چې دا د خپل ارزښتونه لري او د دې نه مختلف اعضا وځي او مثلا نروونه او همدارنګه شریانونه وریدونه د دې ساحونه وځي او هغه خپل وظایف اجرا کوي او بیا که انشاءالله په راتلونکي کې وخت نو بیا د دې په امراضو دغه باندې به غږیږو، خو د کریکولم مطابق چې شي په کریکولم کې هغه به مطالعه کوو. راځو دغه د سکل دغه ته چې وګورئ سټرکچر ته چې وګورئ نو په سکل بون کې چې دی مختلف سچوراګانې ګورئ. دغه کورونل سچور دی دا چې د فرانټل هډوکی راغستی د پریټل هډوکی سره وصل کړی دی. همدارنګه دا وګورئ دغه سجیټل سچور دی چې دواړه پریټل بون سره یو ځای کړي دي او دغه چې دی دا لیمبایډ سچور دی چې اکسیپیټل بون راغستی د پریټل او ټمپورل هډوکو سره یو ځای کړی دی. دغه سجیټل سچر چې راځي سوچر چې راځي وبخئ دا د لیمبایډ سچر سره دا چې وصل کیږي دغه ساحې ته لیمبډا ویل کیږي او دا کورونل سچور چې راځي سجیټل سچور سره دې ځای کې وصل کیږي دې ته بریګما ویل کیږي، دې ته ګلابیلا ویل کیږي او همدارنګه دې ته انیون ویل کیږي او اکسیپیټل پروتوبرانس چې ورته وایي دا هغه برخې دي چې په سر کې موقعیت لري. نو دغه یو شارټ لنډه اناټومي د سکل بون په باره کې. نو انشاءالله په راتلونکي بل لیکچر کې به موږ هیډ انجري باندې بحث کوو چې څنګه هیډ انجري واقع کیږي او نور هغه به بیا موږ تشریح کوو انشاءالله.